د نبی علیہ السلام داسې نشته چې هغې کې د تقوا ذکر نه کړی. تقوا وایي څه او د تقوا فایده څه ده او یو څو مثالونه به درله درکړم. دا درې خبرې. تقوا اصل کې د یو شي نه ځان ساتل منې ته وایي. په عربۍ کې د دې کتاب د غاړو ته چې کومې کانټې لګولي دې ته وقایه وایي. دې اصل ماده ده وقایقي وقایتن. دې ته وقایه ولې وایي دا کانټې چې مونږ چو ځکه دا کتاب بچ کوي، د کتاب حفاظت کوي او کتاب د شلیدلو نه منع کوي. نو چې په کم سیس کې منی او کم سیس کې بچوالی می او کم سیس کې پریزم سړی ځان د ډېرې څیزونو نه منع کوي نو بس دې ته تقوا ویل کېږي. د شریعت په اصطلاح کې تقوا څه ته وایي؟ په شریعت کې اصطلاح کې تقوا دې ته وایي چې د ګناه نه سړی پرهیز وکړي، د ګناه نه ځان بچ کړي، د ګناه نه ځان منع کړي. ګوره دا ټولې خبرې پکې راغلې. د ګناه نه یې پرهیز وکړه، ګناه نه یې ځان منع کړه، ځان یې بچ کړه د ګناه نه او د الله نه یې یره وکړه. ځکه د چا په زړه کې چې یری نو دی بیا د خطرناکو او د غلطو کارونو نه ځان ساتي، ځان بچ کوي. د خدای نه یره کول، د الله نه داسې یره کول چې که هېڅوک هم نه او ستا په زړه کې دا راشي چې یو الله موجود دی، که دا ګناه کوم ما نه خلک نه خبرېږي خو یو الله موجود دی، نو د یرې سره پرهیز او منع لازمه یي. بیا خامخا سړی بیا پرهیز کوي د ګناه نه او خامخا ځان د ګناه نه بچ کوي او ګناه نه ځان منع کوي. دغې ته تقوا ویل کېږي. یو څو مرتبې دی هغه به درته وروسته ووایم. یو څو مثال یې درله درکوم. اوس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زوی دی حضرت عبداللہ ابن عمر. دا د نبی علیہ السلام ډیر عجیبه نږدې صحابي دی او لوی سړی دی ځکه چې د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زوی دی. خو بس بیا خو په خبره کې شک نشته او ډیر زیات احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنه نقل دي. لږ نه ډیر احادیث د حضور پاک او خپل کور هم نو ګورئ. د پلار کور یې خدار چې اذان لئ نو جومات کې به بس د نبی علیه السلام په جومات کې به پروت او جومات کې یو حصه وه د جومات نه بار جومات سره تړلې وه خو د مانځه د ځای نه بار وه. هغې کې به دا طالبان او دا صحابه چې د مسافر به رالل او یا کم طالبان به د نبی علیہ السلام نه به سبق زده کو نو په هغې کې به عموما دوی پراتو صفه به یې ورته وي، دی به م هغې کې پروت. نو حضور پاک ته نږدې ډېر و. نو یو ځل په یو لاره روان دی، یو غلام د ګډې چیلۍ سره یي. ده ته خو پته ولګېده چې دا غلام دی، دا ګډې چیلۍ د ده نه دي، پردی دي، د ده د مالک دي، د مولا دي. هغه ګډه چیلۍ سرولې نو دې په امتحان کوي، ازمایش پې کوي. نو هغه شپونکي ته وایي وی هلکه یو ګډ راباندې را خرڅ که. وی صاحب دا خو زما نه دي، دا خو زما د سردار دي، زما نه دي، څنګه در باندې خرڅ کړم بې د هغه د اجازت نه. دې خو پې اوس امتحان کوي. مړه وی پیسې به والې جیب کې به واچې او دا ګډ مونږ به اوس دلته ستا مخکې وروته غوښه به در باندې مخورو. نو وی صاحب پردې شی در باندې څنګه خرڅ کم؟ وی څه پته لګي دومره ګډان دي، که مالک دنه تپوس وکړو نو وی رک شوی. دا په امتحان کوي. ګورې ښه معلومه یې وی څه پته درته لګي، مالک ترې څه پته لګي. که مالک تپوس وکړو په دې 200 ګډانو کې چیلو کې د دې ګډ څه پته لګي؟ وی رک شو، شرمه خو تخته یا رک شو رانه پته نه لګي. اوس هم خلک داسې کوي، پردی مال ورسره او سبانی ورته جوړي کې امانت ورسره پردی وي. هلکه زما هغه امانت یره جي غلی رک شو، ضایع شو. د مالک نه غلا په دې طریقه کوي.
نا ورته وایي اوس امتحان اخلي وی مالک ته ووایه که نه چې دا رک شو مالک د دلته کم دی ستانه خو نه خبرېږي نو هغه شپونکي مخ بل طرف ته واړو او اسمان ته یې ګوته ونیوه وی مالک خو مې واقعي دلته نشته خو این الله الله څه شو الله مې کم ځای دی دا تپوس دنه کوم مالک خو نشته خو فین الله الله مې څه شو او شی کړله او روان شو ته عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی متقي دی د خدای یره پکې دې ته تقوا وایي دا د تقوا مثال هیڅوک نشته او ستا زړه کې چې دا تصور قایم شو چې که بل څوک نشته نو زما رب شته زما الله شته او ما ویني نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو کسان به د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ یو پکې هغه انسان دی ذکر الله خالیا چې الله یادوي او په داسې ځای کې یادوي چې هېڅوک هم نشته ففاضت عیناه نو سترګې وبهېدې اوښکې د سترګو نه لاړه هېڅوک نشته چا نه یریږي نه هېڅوک نشته چا ته خپل عبادت ښیي نه ریا نه کوي چاته خودنه د عبادت نه کوي خالیا هېڅوک نشته یو دی دی یو الله دی ففاضت عیناه نو دی وجاړي خدای ته اوښکې وبهیي نو چې تصور دی دا په زړه کې قایم کو چې هېڅوک نشته لوی الله شته او په دې خپل زړه کې د الله یره راوسته که دا ګناه کوم هېڅوک مې نیني څوک هم نه خبرېږي الله خبرېږي او الله هغه ذات ته چې ما موقع په موقع نیوې هم شي ما نه دنیا کې هم تپوس کولی شي ما نه آخرت کې هم تپوس کولی شي زما سټوکې هم د هغه په لاس کې دی او زما د بچو سرونه هم د هغه په لاس کې دي او زما عزت او زما مال هم د هغه په لاس کې دی او زما روغ صحت او ژوند د مرګ هم د هغه په لاس کې دی او د آخرت خوشحالۍ او تکلیفونه هم د هغه په لاس کې دي نو ولې خدای سره مقابله وکړم لوی الله مې ویني ان تعبد الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احسان لوی مرتبه چې خینو داوي ان تعبد الله کانک تراه داسې عبادت وکړه لکه چې ته خدای وینې فإن لم تكن تراه فإنه يراك او که دا سوچ نشي قایمولی نو دا خو قایم کړه چې ما خو الله یې نه کړي زه عبادت کوم ما خو الله یې نه ما نه خو الله خبرېږي دا الله نه پټ نه دا سوچ په زړه کې قایم کا نو چې دا سوچ دې په زړه کې قایم کړې د بهترینه خبره بله نشته مونږ خلک چې د پولیس مخ کې غلطي نه کوو ولې نه کوو یریږو چې دا پولیس مې گرفتار نه کړي د جج مخ کې په ادب ولاړ ولې که د جج مخ کې لږه غلطه خبره وکړو نو وي به چې دا خو کنټمپټ اف کورټ دی یعنې څه ورته دوی وایي د توهین عدالت او بس راشه جیل ته دی اچو او د وزیر او د بادشاه او د گورنر مخ کې دوک ولاړ یو پولیس افسر مخ کې دوک ولاړ یو فوجي افسر مخ کې دوک ولاړ یو ولې که لږه غلطي کوم خو اتکړی ورسره لاس کې اوس مې جیل ته اچوي دې ته یره وایي دا د دنیا یره او تقوا شوه نو د دې نه لوی طاقت د پولیس نه او د فوج نه او د گورنر نه او د صدر پاکستان او د جج نه لوی طاقت د چا په لاس کې دی د الله په لاس کې دی بس چې دا تصور ستا قایم شو چې هېڅوک نشته الله شته زما هر څه نه خبرېږي او ماله سزا راکولی شي بس هذا هو التقوا تقوا هم دغه شی دی دې ته تقوا ویل کېږي او بیا مختلف مرتبې دي نو هغه هلک څه وایي وی که مالک مې نشته نو فین الله الله څه شو الله خو مې شته وی ټیک شو بس ما د امتحان اخیسته اوس به خبرې کوو دا ته د چا غلامې وی صاحب د پلانکي سړي لاړ مدینه شریفې ته عبدالله ابن عمر هغه ته وی ستا یو غلام دی ورسره ګډې چیلی دي پلانکي ځای کې سرولې وی دا راباندې خرڅ کړه دا غلام ملم او دا ټولې ګډې چیلی مخلم ډېره ښه ده تاجران سوداګر هم داسې کوي د غلام دومره پیسې دی او د ګډو چیلو دومره کېږي ورشه وی ګوره ما ویډیو کتلې دي ټول هغه ګډې چیلی هم ترې واخېستې هغه غلام هم ترې په بیه واخېستې غلام راغی خپل مالک لا استزا ته عبدالله ابن عمر په بیه معنا اخېستې سره د دې ټولو ګډو چیلو التزا عبدالله ابن عمر له راغی تازه واخېستم سره د ګډو چیلو یو وی داسې ده ستا کې ما تقوه ولیده تا کې مې د خدای یاره ولیده لہذا زما را طرف نه ته آزاد شوې بس د غلامۍ د جون نه ووتې او دا چې څومره ګډې چیلی دي دا مې تا ته وبخلي دا هم ستا ریزه ځان لی سره وه دې دنیا کې یو مثال شو چې بنده پې دومره خوشحالېږي الله به پې څونه خوشحالېږي رب العالمین به پې څومره خوشحالېږي
نو تقوا اوچت شی دی جناب مونږ کې تقوا نشته پرهیزګاري نشته په دې سعودي عرب کې په دې مکه او مدینه منوره کې او مکه مکرمه کې کیمرې لګېدلي زه په هر استن کې تقریبا نینو په دویم استن کې یو کیمره ده او مختلف قسم کیمرې لګېدلې دي دې دپاره دا کیمرې لګولي چې څوک غلا ونه کړي چې ته هلک سړي ته ښځې ته لاس وانه چوي چې ته جینۍ سړي ته په غلط نظر ونه ګوري څوک چا سره ظلم ونه کړي نو هغې کې کیمرو کې هغې ورته باقاعده دننه ناست دی هغه پکې ښکاري او بیا خفیه پولیس یو قسم نه څو قسمه ایجنسۍ لګیا دي په حرم کې څوک په مانځه به ولاړي تا سره خوا کې څوک به طواف کې ګرځي او چا سپینه جامه ده څوک یو شکل څوک بل شکل او چې هغوی ته په کیمره کې پته ولګي چې دا سړی غلطي ده په ده کې نو بس هغه ادارو والا ته وایي چې پلانکې سړی د شا به یې راوینیسئ پلانکي ځای کې ناست یا پلانکي ځای کې طواف کوي دغه د هغې ورپسې ولګي خوله کې ونیسي نو هلته کې ماته یو ملګری وایي ما ته وی شیخ صاحب وی ته خبرې دا دلته دا کیمرې لګېدلې نو ما ته خو پته به ما وی ګوره ډېر د احتیاط ژوند به دلته تېروو ښه نه ورته وی پته ورته نه ما ولې وی دې کې هر څه ښکاري وی ما اورېدلي دي چې څوک غلطي وکړي فورا یې نیسي ما بلکل نو دې وجې نه ته داسې ډېر په احتیاط دلته ژوند تېروي یو مې دې کیمرې نه د پاسه یو بله کیمره هم پتا د پاسه لګېدلې ده ا کیمره د چا ده د رب العالمین ده هغې کې الله ته ښکاري دا کیمره ده که غلطي دې وکړه نو او به دې نیسي سزا به یو میاشت وي دوه به شپږ میاشتې کال به خوشې به دې کړي خو مې د الله هغه سزا ګوره بیا ډېره زیاته خطرناکه ده هغې نه بیا بچ کېدی نه شي دا تصور پړه کې قایمول چې زما د پاسه د الله یو کیمره ده او که زه ځان لیم که زه ښځې سره یم که زه بچو سره یم که پردی مال میں مخ کے پروت تے نو زب دک جن تیروم نیغ جن با تیروم غلطی با نکوم یعنی دا اللہ پا کمرہ اللہ تخکارم مانو بیا رب العالمین تپوس گئے دیتا تقوی ویدے کی گناہ نا پریز ولی دا گناہ نا پریز کے گناہ نا منا کول زان ولی دا گناہ نا زان منے کے دا با تصور قائم ہے چه رب میوینی او رب مانی ولی شی او دا رب دا کمرے لاندیم زو اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے دا ایمان خاوندانو اللہ نو یری تقوی اختیار کیا گورا مونگ مانا دا یری سړی ویریږي نو د شي نه ځان ساتي که نه ځان بچ کوي هغه بچوالی پکې راغی را تقوا هغه خپله معنا پکې راغی ځان بچ کوي اتقوا الله الله نه ویریږي او بیا څه وایي حق تقاته د الله سره مناسب چې کومه یره ده دوه قسمه یری یو د سړي نه د بل نه یریږي د هغه د ظلم د وجې نه ته یریږي چېره دې ظالم دی په ما ظلم کوي مار نه یریږي یاره چکره باندې لګي سپینه یریږي یاره چکره باندې لګي لړم نه یریږي یاره چکره باندې لګي دشمن نه یریږي یاره خراب مې نه کی نو دا د ظلم یره ده د الله یره داسې نه ده حق تقاته چې تعظیم ورسره د الله د هغې مثال به م درکړم لکه پلار نه سړی یریږي نو پلار نه یره دا ولې که دا غلطي وکړم پلار راته غوسه کېږي وایي مې نو د پلار هغه وهل او غوسه ده ظلم نه ده دا یره چې د دوی په ذهن کې د پلار نه ده د تعظیم والا یره ده دا ډېره خطرناکه یره زمونږ په زندګۍ کې زمونږ باباجي چې الله دې په قبر انوار نازل کړي زه په خپل ژوند کې هغه دوه ځله والی لا ماشوم یو ځل مې سبق نه پټ شوی هغه به سبق له راځم سبق نه پټ شوی نو زما خیال نو ما د کوڅه کې چې ته لوبې کولې او دې د مازدیګر مونځ یې کړی او ما پسې راغی نیغ هغه وخت کې خو یې ځواني و دې جومات کې ویره مازدیګر مونځ کوو نو ما وړو سره لوبې کولې او ناګانه کونټۍ اوچته کړې چې ټس شو په د حملې ووایه چې مې وکتل دیو منډه مې کړې زه راپسې د جومات ته راغلم او یو ځل یې رانه سبق اورو نو سبق راته پوره نه و یاده نو هغه اوږدې تسبیح ووې ورسره نو په هغه اوږدو تسبو چې شلق شو ویې وایلم نو هغه داسې وی چې په دې وجود یې راله داسې خاپونه جوړ کړل داسې راله راتاو شوې دوه ځلې په زندګۍ کې زه والم د دې نه زیات یې نه یم والی والد صاحب مې ډېر غوسه ناک و هغه ډېر وال کړي دي لیکن باباجي دوه ځله والم تاسو یقین وکړئ د هغه دوه ځلو والو زما په زړه کې د هغه ډېر لوی هیبت پروت و غلطي به مې نه کړله یریدم چې خو هغه یره کومه یره وه هغه د هغه عظمت یره وه زه په دې پوهېدم چې دا دې ما وی دا ما سره ظلم نه کوي زیاتې را سره نه کوي دا ما له خیر را کوي
او هغه خیر ما ته الحمدلله هغه په خپل انداز باندې عمر ساو هغه خیر ما ته ورسو الله د هغې اجر ولا ورکي خدای دې ولا د هغې اجر ورکي په قبر کې خیر ما ته ورسو د هغه د عظمت یره ده د عظمت او د لویۍ یره ده پلار که زوی وهي ظالم نه دی نه غېږه ورته ما کنځل ورپسې مه کوه د عظمت یره وکړه دا تا ته ښه لاره ښیي نو یو د مار لړم نه یېرېدل یو د پلار او د استاد نه یېرېدل د پلار او د استاد یره جدا د هغې کې ظالمیت نشته او د مار لړم د دشمن هغې کې ظالمیت دی نو د الله نه یره داسې ده چې د الله عظمت بړه کې کوي چې الله ډېر لوی دی ګورئ ډېر لوی ذات دی ګورئ چې دا ما له سزا م راکوي نو دې کې م د الله حکمت دی غلطي زما ده د الله نه ده ظلم الله نه کوي ان الله لا یظلم الله پوټې ظلم هم نه کوي نو حق تقاته الله نه ویریږه خو حق تقاته هغه یره چې د الله د شان سره مناسبه ده ظالم به ورته نه وی ظلم والا یره به پکې نه عصمت د الله به پړه کې راولي چې الله عظیم ذات دی ما سمئی ما د دوزخ نه بچ کئی که دا سزا راکئی دوزخ نه می بچ کئی او که دا دنیا کې کړاو راکئی د قبر د لوی تیری نه می بچ کئی او دا دنیا کې که سزا راکئی د ځنکدن د لوی سخت نه می بچ کئی او که دا دنیا کې سزا راکئی پل صراط او د قیامت د ورځې تکلیفاتو نه می بچ کئی داسې مثال دی لکه یو ډاکټر چې یو مریض اپریشن کوي ګوته باندې اپریشن کوي نو ظاهر کې خدا مریض چغې وای او خو ګوته را لخوکلا وی سیرلا او درمن اکلمه لیکن د ډاکټر په نظر کې دا اپریشن داغه د فائدې وی کې داغه د نقصان ته وسوایا فائدې دا لغونه نقصان بدل درکم دا یو بن بدن کټ کم لیکن ټول وجود باندې بچي لغونه تکلیف بدل کم ګوته بدلو سیرم خدا نو بتیو باسم ټول وجود باندې ټیک شي معمولی غونده اپریشن بدلاو کم دا سرمن بللا چخه کم لیکن ټول وجود بده بچی دقه رنگ در رب العالمین ذات ته دنیا کې لک تکلیف بدل درکم سختی بدل درکم بچیلا بده ورکم تعالی بدرکم بیماری براولما او الته ټول وجود بچ کو چې ټول وجود د کینسر نه بچي او د آخرت او د قبر او ځن کدن د عذاب دی بچ کو نو چې داسې ذات دی وایا نو داسې ذات په ځل کې عظمت پکار دی کنه دی پکار نو دغه عظمت سره چې پړه کې کما یاره راشي دې ته تقوا ویل کېږي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پلار باندې روان دی پلار جی او دا مشهور واقعه ده او ډیرو کتابونو لیکلې ده نو د یو کور کې د ښځې او د لور او د مور په منځ کې بحث و او دی ورته دقسې دروازې سره ودرېده نو هغه مور دی لور ته وایي دی پیو کې اوبه واچوه لور ورته وایي امیر المؤمنین عمر اعلان کړی دی چې پیو کې اوبه به نه اچوي مور ورته وایي بچې امیر المؤمنین دلته کم دی اخو تا نینی وی مور که امیر المؤمنین عمر نیشته ده هغه خدای خو شته کنه هغه خدای خو مینه کنه دا تقوا شو چې الله ویني په سر باندې د امیر المؤمنین عمر نشته داغه خدای خوشته هغه خو ویني کنه بس عمر چې کور تراغي بیبي ته وی پلان کی کور کې نه خیوا چولا تلل شي جنید معلومات والا چاته په نگاه نه ورکړ مور چې لاړه د عمر بیبي وینه یو جنیشته پکې او چاله نکاح شوی نه ده وی دا ز خپل زویل عبد الله ابن عمر له نکاح اخلا اوهو هغه د شپونکی کورانه والا جنې ده اخو ګډ چیله سره نور خبرې بنه کې بس شپونکی لور دا کار سره لکه تقوا پرته د تقوا بیګه ما تقوا لیدلې ده هغه جنې ورته په نکاح کړه الله څه چلو ګور اوس تقوا چا په خاون کې تقوا په خزه کې تقوا الله دا غي په نسب کې عمر ابن عبد العزيز پیدا کړ عمر ابن عبدالعزیز تابعی دی خو ډېر لوی سړی دی هغه خدای پیدا کړ د عدل انصاف بادشاه خدای پیدا کړ د ثمره او د نتیجه بیوه شو میوه هغه عمر ابن عبدالعزیز چې کله بادشاه شو د بادشاه نه مخکې به داسې جامې چولې چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره به نه استعمالوله داسې ژوند یې تېر کړی او چې په جوړه به معمولی گرد و غبار پریوته نو زر به کور ته ننوت ابه بدله کړه او بله به یې واچوله او داسې قیمتي جامې چې په دنیا کې داسې قیمتي جامې به نه وي داسې اعلی قیمتي جامې په زرګونو او په سوونو جوړې به بدلولې او بیا به دوباره به یې نه اغوستلې او قیمتي بنګله او په هغې کې اوسېدل او د دنیا نوکران او چې کله بادشاه شو نو ښځه یې کېنوله
ښځې مخامخ ځان ته کېنوله. فاطمې داسې کار دی چې یو خبره درته کوم، په ما د مسلمانانو ډېر لوی بوج په سر باندې را پرېوت. تا ته یو خبره کوم، ته ځوان او پیغله او دې وخت کې ځواني ده، نو که ته بل خاوند کول غواړې نو زه به تاله طلاق درکړم، بل خاوند وکړه. وایي سړیه چې بادشاه شوس مه لرکې، چې بادشاه نه وي نو ځان سره دې ساتلم، او چې اوس د خیر ښېګړې وخت راغی بادشاه شوم، اوس طلاق راکې. وایي نه، په دې وجه نه، اوس زما په دماغ او زما په سر د مسلمانانو دومره بوج راغی چې زما نه شهوت تختولی دی، خواهشات ختم، بس ټینشن کې راشي که نه نو خواهشو تختی. ټینشن دی، ټینشن زما په دماغو دی، ما نه خواهش تختولی دی، ستا حق نشم پوره کولی. نو چې ستا حق نشم پوره کولی، قیامت پر ورځ به ته زما ګریوان کې لاس اچې نشم پوره کولی، او ته ځوانه جینۍ پیغله، نو که شوق دې کېږي نو زه به طلاق درکړم چې ته بل خاوند وکړه. ستا نشم پوره کولی، زما شهوت ختم شوی دی، د مسلمانانو لوی بوج مې په سر د پاسه پروت دی. ښځه هم د ابو عمر ابن عبدالعزیز ښځه وه، وی ایس حق دنه نه غواړم، بس تا سره ژوند تېرول غواړم، هېڅ پروا مې نشته. وی ښه نو بیا به یو چل کې، وی ما خپلې جامې چې څومره وي بیت المال ته وقف کړې، او ستا چې څومره کالي دي او د ضرورت نه زیاتې جامې دي هغه م راوړه چې بیت المال ته وقف کړو. دا ستا ورور تاله د بیت المال په پیسو جوړې کړي دي، هغه هیرې وي، جواهرات و، سره زرو، سپین زرو، تاجونه و د سرو زرو، امیلونه و د سرو زرو، کمربندې وي د سرو زرو، هغه د کروڑونو روپو مالو. وی ډېره ښه ده، هغه ټول راوړل، عمر ابن عبدالعزیز ته مخکې کېښودل، او د بیت المال چې کم سیکرټري و هغه یې راوغوښته، وی دا یو څه د بیت المال کې داخل کړ. ژوند یې داسې تېر کړ. نو د جمعې په ورځ باندې یو ځل لږ لیټ راغی جومات ته، نو مونځ لږ یو کوټې غوندې لیټ شو. نو خلک وپوی چا تپوس وی صاحب لږ لیټ شوي یا څه ضرورت مې و. وی څه ضرورت دی، وجود دې م رپېږي. وی دغه یو جوړه جامې مې دي، نورې نه وي. نو دا خیره نه وي، غسلخانې ته ننوتم، اومې لمبل، نو بیا مې ځان له دا جامې ووینځلې. نو په غسلخانه کې مې لقولې چې هغه نمجنې غوندې شوې او اوبه ته لاړې، نو مې واغوستې، نو تاسو لمانځله راغله. داسې ژوند یې تېر کړ. او چې تر څو جم دیو عدل و انصاف خو څه کې ګوره تقوا، چې بادشاه کې تقوا راشي. نن زموږ بادشاهانو کې تقوا شته؟ تقوا کوه په قانون نظام سمیږي، خو قانون چې څوک چلی هغه کې تقوا نشته. قانون چې څوک نافذ کوي په هغه کې تقوا نشته. قانون حکمرانی چې څوک کوي هغه کې تقوا نشته، نه چلیږي. صدر ته وګوره، وزیر اعظم ته وګوره، وزیرانو ته وګوره، ممبرانو ته وګوره، او بیا انتظامی حضراتو ته وګوره. حیران بشي. یو قصه مې یو ځای کې کتله، یو سړی چې تر بار ملک نه راغی، د شپې د بار ملک نه راغی، ځان له ټکسي ونیو، پکې سامان مامان ورسره و، او هغه کور ته پولیس والا ولا اشاره ورکړه ودرېږه. کوم ځای نه رالم؟ یې دوبۍ نه رالم، سعودي عرب نه رالم، سامان چک کوو. سامان یې دا خو په ایرپورټ کې کسټم والا چک کوس، هلته چې راتلم کسټم والا ټولو چک کو. وی کسټم مسټم پرېږده، موږ به چک کوو. یا رجي شپه ده، یخني ده، ټوپک تماچې پرې راویستې، وباسې سامان که برابر دی، چې جیب کې څه نغدې پیسې وي هغې ته واخېستې اوس ده. دا زمونږ کار دی. مخکې ورځو کې یو سړی چې د ګډ چا غلا کړی، ګډې ته بوتلی و، ګډ هغه غریب لاړ تاڼې ته لاړ، تاڼه کې پولیس سره رپورټ کو چې دغسې زما ګډ ما نه غلا شوی دی. تاڼهدار صاحب څه شوي؟ تاڼهدار صاحب خو په کوارټر کې دی. ډېره و چې ودرېږی را تاڼهدار صاحب له ورشم فریاد به ورته وکړم، زما نه ګډ چا غلا کړی چې غریب سړی م. چې کوارټر ته ورغې، دروازه ووهله او په کوټه ور دننه شو، نو ګډ د تاڼهدار د کټ خپې پورې تړلی، خپې پورې تړلی. او دی خیر دی، وی چې بس لاړم السلام علیکم. نه ووایه که نه څه مسله یي، وی بس مسله حل شوه. دا غل دی. بره واپسې لږ لاړ شه، ممبر له لاړ شه، ممبر له د صوبې ما پکې دننه وخت تېر کړی، ما ته پته لګي. او ورپسې د قومي له لاړ شه، او ورپسې وزیر له لاړ شه، او ورپسې ممبرانو له لاړ شه، وزیر اعلی او د ټولو پسې لاړ شه. نو چې انصاف چې کوم ځای نه قایمېږي په هغه کې انصاف نی، تقوا نی، تقوا د خدای یره نی، انصاف نه قایمېږي. څه شي قایمېږي؟
قانونونو باندې کار نه کیږي قانون به زر جوړ کې 2000 قانونونه جوړ کا نو سب په انصاف نه سکے لیکن تقوا نشته چلے پچا لیکن دا خدای یره نشته چلے پچا تاسو ګوره په خپل وطن کې چې چاته گورنر وزیر اعلی رواني ټول روډه وته کولو کړی دا څه ده کنه دا غریب ته خوشا دی خوشا وزیر اعلی صاحب روان دي گورنر صاحب روان دي صدر صاحب روان ټول روډه وته بلاک کړی دا ولی هغه یو انسان دی ته انسان نه ټول روډ دی بلاک کړی دی سعودي کې خدا شی مونږ نه هلته کې خو چې سره باتی بل شنو د وزیر اعلی گاډي بم ولاړی او د ام بم ولاړی هلته خو چې سره باتی بل شو ما خو چې سونه لیدلی په مکه مدینه کې نور نه خبر نو د گورنر گاډي بم ولاړی او د پولیس په ولاړی ټول به ولاړی دا نشته چې پولیس والا افسر د شابلار وته خالی یاره پر طرف پړک د حکمران یاره دا یا د خدای یاره دا خو یاره پړک پر طرف دلته یاره نشته یاره چراله یاره زه اکثر یو خبره کوم زم چې د کوم ساروی په ځړه کې د مالک یاره نه ګورې غم دک ولاړی غزار نه کوي تاسو دا کنه او چې د کوم ساروی په ځړه کې د مالک یاره ني نو ښکر اړه مې کې سړی وروالی تقوا یاره بکې د الله نه منه بکې پرهیز بکې د الله نه نو عمر ابن عبدالعزیز نشته اوسه نه مونږ کې شته نه بلکې شته ټوله عامه خبره ده هغسې څوک دي نو د هغه حکومت کې انصاف خو څه کوي چې شر مخ بم په ګډو چیلو حمله نه کوله بیا وګوره د الله د طرف نه عدل چې لاندې عدلي د الله د طرف نه عدل و انصاف بیا قایمېږي میزان د عدل الله سره دی نو یو ځای کې چې د شر مخ په چیلې حمله وکړه نو شپون کې وی انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو نا مرګرو ته وی تا ته څه پته لګي موبایل خو هغه زمانه کې نه اخبار او ریډیو تا ته څه پته لګي وی بس ما ته پته ولګی دا اوس وفات شو وی چې ترسو عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ او زمون شرم خان او زمون ګړ چلو سره یو ځای سره دی او چې نن شرم په چیلې املا وکړه نو پته ولګی چې د الله د طرف د انصاف حکومت ختم شوی دی چې معلومات وکړ بیانې هغه وخت عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی او خدای څنګه عجیب و چې دی وفات شو د بیت المال چې کوم سکرټری ناظم الامور هغه راغی او خدای ته ولوي بیبي ستا خاون چې تا نه څومره جامې او کالیګانې غشتي هغه ټول ما بیت المال کې په یو الماره کې محفوظې ښودې دي اوس خدای خاون مړ شو نو که د خوښې هېڅ چاته پته نه لګي چې هغه ټولې جامې هیرې جواهرات او هغه کالي او سره د لوس راوړه هغې وی نه ما د خاون په خولې بیت المال له ورکړي دي او زه خپل مړ خاون سره وفا کوم چې د قیامت پر ورځ زما سترګې د خپل مړ خاون سره لګي نو چې وفای بې وفایي پکې نه نو دا د هغه شپونکې جینۍ تقوا وه چې دغه سړی ته خدای پاک پیدا کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقوا پیدا کړې وه هغه صحابو له معاشره داسې جوړه کړې وه چې صحابو ټولو کې تقوا وه چې پوټي ګناه به ته وشوه په یو منډه به نبي علیه السلام لرالل د الله رسوله ما نه دا ګناه شوې ده زما باندې د خدای حد قایم کا اے پوټینه ګناه چې ته په لاره کې دی او صحابي نشي و پوټینه غوندې ګناه او راغی نبی علیه السلام ته وی په ما د خدای حد قایم کا ما نه غلطي شوې ده نبی علیه السلام ورته غږ ونه کړ نو منځو شو نو بل منځو شو نو بل منځو شو دی به دې میانس کې راغی د الله رسوله په ما د خدای حد قایم که ما نه دا پلان کې غلطي شوې نو چې منځونه پوره شوې دلته راشه تاسو وی ما نه دا غلطي شو په ما د الله حد قایم کا وی مونږ سره خو دې منځونه وکړل که نه وي او وی دا هغه غلطي دومره غټه نه و په دې منځونو د خدای هغه ګناه را جوړه حضرت ماعز اسلمي رضی الله عنه وی دا الله رسول ما نه دا ګناه شوې ده یو زنانه سره ته بدعملي شوې نبی علیہ السلام مبارک ته مخبل طرف ته واړه دی بل طرف ته راغی وی ما نه دا غلطي شوې ده هغې ته بل خوا مخ واړو بیا راته وشو ما نه دا غلطي شوې ده هغې ته بیا مخ واړو مطلب یې دا و چې نیکبخته ګواه در باندې نشته بس ده چې د خدای ته توبه وباسه لیکن هغه کې هغه نه د الله رسوله په ما د الله حد قایم کر راغلی ما نو چې په څلورم ځلې ورته ووې نو نبي علیه السلام ته بیا تپوس کوي بیا سې به دې لاس ور وړي ویې نه صاحب هغه سمه ګناه مې کړې
مړه سي به دې ښکل کړې را ښکل کړي، نه هغه مضبوطه ګناه مې کړې چې پوره اقرار یې وکړو. صحابه ورته وی دې بوځ او دې سنګسار کې په کاڼو باندې ولګي. واده کړی سړی چې دا ګناه وکړي نو حکم یې همدغه دی چې دی په کاڼو سنګساروي. نو صحابه د مدینې نه بار بوتو. نو د پیغمبر علیه السلام خو صحابه د بچو په شانتي وو، په خپله خو ورته کتې نه شي بوځ یې سنګسار یې کړي. نو چې د مدینې منورې نه بار حره ورته یو سنګستان هلته بوته په کاڼو یې پې شروع کړو او دې یې ویشته وینې ته بیا دی. نو ګران کار دی، آسان کار نه دی. نو دې غریب به کله یو خوا منډوال او کله به بل خوا منډوال. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره د اوښ یو جامه پرته وه، په هغې یې پې غزار وکړو نو دا سر یې ولګېده نو را پرېوته او وینې ته ووتې حضرت عمر په جامو باندې ولګېده. نو حضرت عمر ورته خیره وکړه، ای فلان کي ته خدای داسې داسې کې که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زموږ جامې د وینو شوې نه وې. نو رسول الله مبارک له چې کله صحابه واپس رالل نو تپوس وکړو څنګه چلو شو؟ وی صاحب بس اخو مو په کاڼو وویسته، د الله حکم پوره شو. الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکاله من الله والله عزیز حکیم. چې واده کړی سړی او ښځه دا بدعملي وکړي نو دغه سزا ده. خو صاحب یو ځای کې منډه کړې نو حضرت عمر په یو غټ اډوکي باندې وویسته او خیره یې ورته وکړه. نبي علیه السلام سترګې مبارکې وپړسېدې. عمر ته غصه شو. عمر دلته راشه خیرې دې ورته ولې کړې دي؟ لقد تاب توبة وی ده خو داسې توبه وویسته که دا توبه د ټول مدینې په خلقو تقسیم شي د ټولو توبه به الله قبوله کړي. وی هغه انسان چې هغه خپل ځان باندې سخا کوي. یو سړی وی مال ورکوم ما بچکا، یو سړی وی زوی ورکوم ما بچکا، یو سړی وی کور ورکوم ما بچکا. هغه خپل ځان ورکوي الله ته چې الله ما خپل ځان ته توبه ما مړ که خو ما د آخرت د سزا نه بچکا. نو تا هغه ته خیرې کې بلکې یو روایت کې دا الفاظ راغلي دي لقد تاب توبة که دا تقسیم شي په ځمکې په ټول ځمکې په ګناهګار مخلوق د ټولو ګناه به پې خدای معاف کړي. داسې تربیت نبي علیه السلام نه صحابه وکړل. چې کومه ښځه ورسره بدنامه وه هغه راله نبي علیه السلام وی صیبه زه هغه ښځه یم چې هغه معیش سره بدنام یم، په ما هم د خدای حق قایم که. الله اکبر. ګواه پې نشته، ضرورت سو توبه بیستې وکنه، په ما هم د خدای حق قایم که. نو په ګېډه یې ماشوم